چې د اودس فرایض څومره دي، اودس کې څو فرض دي، صحیح ده، سنت پکې څو دي، او د کشانتي هر مانزه د پاره اودس کول څومره بهتره خبره ده. د دین علاوه د اودس نفس یو کلمه ده، یو دعا ده، کچره دا دعا چا ویله، د الله نبی فرمایي چې اته دروازې د جنت ته دغه د اودس نفس دا دعا چې چا هم ویل، دا کلمات چې چا هم ویل، نو اته وړه دروازې د جنت د تکولاوي شي، او چې په کومه دروازه د خوخوي د دبه خوخه به چې کوم در جنت ته وي، چې کوم د انسان داخله ده، یعنی داخله دل به شي، داخل لشي جنت په کومه دروازه چې خوخوي، اته وړه دروازې ورته کولا. اول په دې خبره ځان پوي کوي چې موږ بغیر د اودس نه کیږي، ټیک شو، یو ځکه وبنيشته خو به ته تیمم هم صحیح دی، خو د منځ لپاره شرط درجه ته به اودس لازمي کې، صحیح، او به چې یو سړی اودس په صحیح طریقې سره کوي نو داغه ځان له انعامات دي، او به چې یو سړی اودس په صحیح طریقې سره کوي نو داغه ځان له انعامات دي، نو چې اودس ته صحیح طریقې سره ونشنو بیا خو دې منظم نه کیږي کنه. په دې خبره لګزان په یول پکار نو اودس کې چې کم فرایض دي دا غنه خو پکار چې مون خبرو کې دې چې مونږ ته خبرو خو لا پته برته نه چې لکه دام پکې لا فرض دي، مونږ به کوو دسو اودس کول به هم زمونږ صحیح وي دي کې به شک نه وي، خو اوس دا به مونږ ته پته نه چې یاره دا اودس کول کې دا چې کم زه کوم پر اودس کې نو دا فرض دي که سنت دي، اکثر له خلکو ته علم نشته کنه، اودس به صحیح وي خو د فرض او سنت پکې یناغه ته علم نشته. اول خو په اودس کې سلور فرض دي، اول چې کم یو دی هغه مخ وینځل دي، صحیح ده، کان کې لو چې ورته وای کنه دا نرم چې کم د یو غوګ نه بل غوګ پورې دا چې کم د غوګونو دا لاندې غوخه غونډه کې دا دی پورې مخ وینځل دي، صحیح ده، دا فرض دی، او دا یو فرض شو. دویم فرض دواړه لاسونه وینځل تر څنګل پورې، صحیح ده، او دریم فرض د سر مسح کول، او د کشن سلورم حصے مسح یو سړی کړ دا فرض دی ها، او سلورم چې کوم یو دی دواړه خپې وینځل تر گیټو پورې، دا خو سلور فرض شو. قران کریم کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندان، اذا قمتم الى الصلاه، چې کله تاسو د مانځه لپاره قصد وکړئ، د مانځه اراده وکړئ، مونږ کول غواړئ، مونږ ته ودرېږئ، نو فاغسلوا وینځئ وجوهکم، مخونه خپل. یو فرض دغه چې د مخ وینځل تر د غوږ چې کم د لاندې نرمه حصہ چې کم د کان کې لو چې ورته غالبا چې وي، نو د کسي پر تاسو د خپل مخونه وینځئ، او دا چې به وینځي چې کور دا د اوچ پکې یو ځای بده پات اوچ پاتې نشي ښا، ځان به نه خلاصوي، صحیح ده، چې اودس صحیح نه کنه موږ دې نه کیږي، اگر چې کوم باندې ته یو غنټه واړې خو اودس صحیح نه موږ دې نه کیږي، شرط دا چې ته اودس صحیح کې اودس بکې د باندې باندې چې اودس صحیح نه کوم موږ ته ډیره په خواري او مهنت کې ورسره اودس صحیح نه بیا موږ څنګه قبليږي، صحیح ده. الله تعالی قران کریم کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، اذا قمتم الى الصلاه، کله چې تاسو د مانځه لپاره قصد وکړئ، فغسلوا اوذي وجوهکم، مخونه خپل، یو فرض بغه شو پکې ښا، و ایدیکم الى المرافق، او بیا تاسو خپل لاسونه وینځئ تر څنګل پورې، څنګل خو پیژنې کنه، اوس بعضی خلک صرف لاسونه وینځي خو څنګل دا څنګل نه چې دا ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امتیان به د قیامت پورس دا بل لري نخکاری چې دا د اخیر زمانه د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم امتیان دي، وجه سره وې د دې د اودس اندامونه چې څومره هم دي، وې دا برنا کوي، رڼا پړک به وخی، رڼا به کوي، یو روشنی به کوي، لري نه بخکاری چې دا خلک څوک دي، وې دا هغه خلک دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان په نوم باندې یادېدل، دا د اخیر زمانه امت دی، دا اخیری امت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، وې دا لاسونه او د خپې او د مخونه د پړک ولي وخیا، وې دې به د منځره لپاره اودس په خستې طریقې سره کول. نو زمونږ استاد پہچان به د قیامت پر ورځ د منځګزارو خلکو پہچان به څنګه کیږي چې منځګزار ورته ځکه وایم چې منځ لپاره خلک اودس کوي کنه، چې دکانداري لپاره غوسه اودس نه کوي، چې بس دکان لږه اودس کوي، خو به خبره چې د خبره د جلال شي اودس کوي، خو به سیکري بنیادی خبره دار چې د عبادت لپاره خلک اودس کوي، د منځ لپاره اودس کوي کنه، نو دا د اخیری پیغمبر اخیری امتیان دي، و دا د بدن د باجی هشي پلک ولي وخیر ینړه ولي کوي، روشنی ولي کوي، وې دی به اودس کول د منځ لپاره او صحیح طریقې سره به اودس کول وګوره، او چې چا دا اودس د پاره یقینا د لاسونو خبره مې چرته کده هم فرض د څنګه پوری، وې دا چې صحیح طریقې سره چا اودس کول د ینه د څنګه نه پاسې کوم دا لګونته کې زیری دا به مکمل لوندې اوس کده یو وخت برابر سي هم پکې چې کوم دی هغه پکې اوچ پاتې شو یا یو انچ یا برابر یا لګونته کې نبی او موږ خو دې نه کې اودس نه کې چې اودس نه شي موږ دې نه کې، صحیح ده، او دغه خلکو ته د قیامت پر ورځ کم دی د سرو زرو بنگړي اچولې کیږي، چې سونه چا لاسونه بره پورې وینځل دونه زیات بنگړي ورته اچولې کیږي د سرو زرو ها، او بهترین رڼا به چې کم دی دغه وجود کوي، صحیح ده. نو
دویم فرض څه شو ایدیکم الی المرافق تاسو الی سنو ونی تر څنګه پوری او دریم فرض څه دی ومسحوا برؤوسکم د سر مسو کیا د سر مسح کول دا هم فرض دی او څلورم فرض وارجلکم الى الكعبين وارجلکم الى الكعبين د خپل وځي ته گیټو پوری وارجلکم الى الكعبين دا خو د ورس فرایز شو او شرازو سنت د پاره سنت پکې سوریا او داس کې دیار له سنت دي نیت کول یو ځان سره نوٹ کې خنیت کول لازمه خبره چې داس تکینه نو نیت خو بکې چې لکه بس داس کوم کنه بس دا د نیت شو دا باندې چې لکه وسه تکینه نیت کوم او داس نیت کوم لګي نه بس یې ستاسو کې نیت راغو بس ختم خبره چې داس تکینه او داس کوم کنه دویم بسم الله بوویم دریم درې ځل بچ کوم د لاسونه او انزیا موږ وینځو کنه درې ځل لاسونه وینځل څلورم مسواک کول او پنځم چې کوم یو دی خلی ته درې ځل اوبا چول شپږم پوزې ته اوبا چول درې ځل وم خلال کول پر یک دیر ګیره کې رچا ګیری کنه خلال پکې اتم هر یو اندام درې ځل وینځل او نه هم د لاسونو د خپو خلال کول درې مینس کې چې کوم دا فاصله ده کوم دا مینس کې دی باندې لکونته کې دغه دا ګوت تیرول چې یو خلون شي وسره دا زین وسره لاندې شي بل خلال شي په کنه سنت بریم برابر شي او لسم د پورا سر مسح کول دا سنت دی او یو لسم نمبر په نمبر دا سینه چې تاسو یو خلوین جو بیا چې کوم د مختوب واچي نه نمبر په نمبر خلینه پس چې کوم د پوز نمبر د پوز نه پس چې کوم د مثال کې مخ نمبر دا په ترتیب ښه نمبر په نمبر دا سینه ده نو لسم یې ترتیب واره او د لسم چې کوم دی د غوګونو مسحون کول دي اکثره د سټ کې موږ لاسونه راکاږو کنه نو مسح دوران کې دا سټ کې موږ لاسونه راکاږو غوګونو کې دا ګوتی وخو کنه نو د سټ کې لاسونه راخکل جدید ساينس دا وي جدید ساينس میډیکل دا وي چې څنګه ډاکټري منوزر دي خبره خو تاسو له خبره څخه ډیفاین کولای شم وې دې سره تعاون وانت کې چې کوم مرز او یغه انسان نه الله تعالی منی کوي انسان باندې نه لګي چې دا ودس کوي او په دې کې دا مسح کې پر 60 کې لاسونه راکاږي کنه وې تعاون وانت کې بیماری په دې انسان باندې اٹیک نشي کولای اوس خوشتم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانو برکت تشتم نو دا خو د ودس پرایس او سنت شو اوس راځو دې لپاره چې وسړی وې چې راګه هر موږ لپاره ودس کوم دا ډیره بهتره خبره ده کنه یو سړی سحر موږ لپاره ودس کوي دا ټول موږ نه کوي اول بهتره خبره ده چې الله نبی فرمایي چې زما ما ته د خیال نه چې زما د امت په مشقت کې مبتلا شي تکلیف کې بشي نو ما به دوی ته ویلې چې د هر منځ لپاره ودس کوي لولا ان اشک علی الناس دا الله نبی فرمایي لولا ان اشک علی الناس کچری ماته د مشقت خیال نه وي د تکلیف خیال نه وي چې زما د امت په تکلیف کې شي په مشقت کې بشي لامرتهم عند كل صلاه بعضو وای ما به امر کړی وي ما به حکم کړی وي چې تاسو د هر منځ لپاره اودس وکړئ نو معلومه کیدا چې د هر منځ لپاره اودس کول د ډېر لوی یعنی فائدہ ده پکې صحیح ده ثواب دی پکې او بیا ومعل وضوء بالسواک او هر منځ لپاره چې تاسو کله اودس کوئ کنه نو ما برته چې تاسو مسواک کم کوئ نو مسواک ما به دا حکم درکړي نو د هر منځ لپاره اودس کول دا ډیره بهتره خبره ده یو سړی که سحر اودس کوي او منځونه پکې نو خیر دی غم ټیک ده خان صحیح ده او بیا یو سړی اودس کوي خو ګوره موږ اکثر لګتري چې بده اودس کې بیا بعض خلک خبرې کوي په اودس کې بلګیاوي مختبه باچی ورور مرګري به سره خوا کې ناسي کپې شپې به لګولي دا سینې دی کول بکار یو خدا د مسجد د آداب خلاف ورزش ده خدای الله کور دې سوجره خو نه ده څه پټي کې خناس نه یا پوجره کې خناس یا خپل کور کې خناس نه ده خدای الله رب العزت لوی کور دی کم سے کم د آداب او خیال خوشاته سړیا ته په خبرو مور نشي چې بهر نه رانه وتی د دنیا په ګنټو لګي اوس د الله کور ته نه وتی هلته چې کم د خلیل وار نشي ورکول لګي لکه به قرار کینه مړه په داس کې خبري وروره په جماعت کې خبري په کور کې خبري په اجره کې خبري په پټي کې خبري په مکان کې خبري لکه گزاره کو ستړي کېږم نه حیران بشي نه په داس کې خبري کول دا مناسب نه یو خدای مسجد آداب او خلاف ورزي ده او بل په مسجد کې دنیاوی خبرې کول په مسجد کې دنیاوی خبرې کول دا الله نبی فرمایي چې د قیامت پر ورځ الله تعالی په دې باندې داسې لړم مسلط کې لړم چې داغه دا ډنک نه ډنک وې دا به تخته سراسر لګي او دا مخ کې چې کوم دغه کتا سو خیال کړي دا خپې یا دغه مخ کې دا سره چې کوم دی وې دا به ارشي مولا ستاسو مرغ غاټو چې کوم لړم به مسلط کړي شي او د انسان له ډنک ورکوي ډنک او چې یو ځل یو ځل یو خوري وې سلويخ کاله پر بچ کوم دغه درد وي په بدن کې کوم خلک چې په مسجد کې د دنیا خبرې کوي نو په داس کې کناسي بعضي خلک خبرې کوي د دنیا خبرې مسجد کې ما ډیسکس کوي د دنیا معاملات په مسجد کې ما ډیسکس کوي صحیح ده جی دا د الله کور دی
الله په کور کې د الله خبرې کیږي، د الله په کور کې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبرې خوان کوي، د دنیا خبرې خوان پکې نه کوي. نو مسجد کې اودس کول وخت کې تاسو د دنیاي خبرونه چې کوم فریض کوي، ها یو خبره خدا غشو. بل دا نبی فرمایي کې یو سړی اودس په صحیح طریقې سره وکړي، خسته طریقې سره، د فرایض هم خیال وساتي، د سنت هم خیال وساتي، او هر اندام لوند کې صحیح طریقې سره، نه چې او چې او څلوندې نه، صحیح طریقې سره صحیح شو، ځان باندې اودس نه خلاصي. یو خبره او اودس باندې وبم خډیر نه ضایع کوي. ښا بعض خلکو مسجدونو کې وروره بمبل لګولي او وروره مسواک په خله کې وخیل ته بمبه چې کم دی کولاوي، صحیح ده، یا به چې کم دی وروره ګیره کې بلاس وخی وخیل ته بمبه کولاوله، یا به خبره ترې کې خپلو کې وروره بمبه کولاوله. نو د ابو زیا ډیر نه کوي، د ابو استعمال بم ډیر نه کوي. اکثر خلک داسي چې وروره بس لګیا وي نه داسي کار باندې کوي. اوس کې اودس او شو پورا اودس یو کړلو او داغه نه پس د الله نبی فرمایي ما منکم من احد يتوضا فيصبح الوضوء، چې تاسو کې سره په خسته طریقې سره اودس کې خسته طریقې مې ذکر کړي، هر اندام لون کې صحیح طریقې سره یو ځای په کې نوښ پاتې نشي، په نمبر په ترتیب سره په طریقې سره دا آداب په کې خیال وساتي. د الله نبی فرمایي وقال النبي صلی الله علیه وسلم ما منکم من احد يتوضا فيصبح الوضوء، تاسو کې یو سره خسته طریقې سره اودس کې ثم او بیا یقول دا یعنی وای څه شی وای اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. الله نبی فرمایي چې تاسو کې یو سړی خسته طریقې سره اودس کې ثم یقول بیا دا دعا وای، کومه دعا؟ دعا ځان سره نوٹ کړئ، ښا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا دعا چې چا ویلا الله نبی فرمایي الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، وې د دې انسان لپاره د جنت اته دروازې چې کوم دی غفرانستې شي، د جنت اته ونه دروازې کولاوي شي، او بیا نو چې کولاوي چې دروازه کولاوي شي، مقصد دا دی سړی ته اجازه ملو شو کنه، او ته کور یو دروازه چې او ټکې د دنیا قانون سره چې چاله سو دروازه ټکې چې دروازه کولاوي شي، او مقصد دا دی چې اجازه ملو شو کنه. نو بل خدای ته خوش خبری ملو شو چې الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، دغه کله منا شو کنه الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه، ول جنت اته ونه دروازې د انسان د لپاره کولاوي شي، او شرف لپاره يدخله من ايها شاء، وې انسان چې په کومه دروازه ستا خوخه په کومه دروازه باندې ته ځان داخل کا، جنت ته اته دروازې کولاوي شته ته چې په کومه دروازه خو خیال ته داخل شې په کومه دروازه باندې. اوس دا خو اسانه دعا ده کنه چې او داس یو کړلو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صحیح ده کنه. دغه د الله تعالی وحدانیت بیان شي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت پکې بیان شي. زه گواہی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر دی نو یو الله دی او د دې څوک شریک هم نشته، او زه دا هم گواہی ورکوم چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول او بنده دی، صحیح ده کنه. نو چې دا دعا چې ویلا نو د جنت اته دروازې ورته کولاوي شي چې په کومه دروازه د جنت د انسان خو په دروازه داخل شي، صحیح شي. نو دا او داس فرایض بیان شو، ماشاءالله سنت بیان شو، او د کشانتي هر منځ لپاره او داس کول دا ډیره بهتره خبره ده، ثواب پکې ډیر زیات دی. باقي که تاسو به یو داس یو څو منځونه کوئ نو اجازه شته څه خبره نشته ښا. او د کشانتي د او داس نه پس دغه دعا کې چې ویلا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، نو دا کدا دعا چې ویلا جنت اتر دروازې ورته پرانیستې شي چې په کومه دروازه ستاوي خو په دروازه باندې داخل شي.